دا چا دا سوچ دی د الله د دین دا موږ به څنګه زده کړو دا خلکو ته به دا دین څنګه رسي نو موقع داسې وه د صحابه کرامو زمانه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی صحابه کرام د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملحوظات ولا د هغوی ارشادات او اورېدو لپاره راجمع شوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما صحابه کرامو څنګه چې دا پټۍ او فصل وبخر کال کې یو ځل او هفته کې یو ځل غواړي دا شان د ایمان وبخر غواړي د ایمان وبخر وکړي صحابه کرام حیران شول چې د ایمان وبخر په کومه طریقه باندې کېږي صحابه کرام عرض کړی ای د الله حبیب علیه السلام محبوبه د ایمان وبخر څه معنا دی چې څنګه د فصل وبخر غواړي داسې د ایمان وبخر غواړي نو هفته کې یو ځل خامخا د دین خبره شوي په هفته کې یو ځل د دین خبره یو بل سره راوړي د هغې ځای به د ایمان تازهوي یو بل حدیث مبارک کې یو بله موقع کې نبي کریم وفرمایل جددوا ایمانکم خپل ایمان تازه کړئ نبي کریم سلام صحابه کرام تپوس کړی د الله حبیبه د ایمان موږ څنګه ایمان تازه کړو د ایمان تازه کول څه ته وایي دې څه مطلب دی څه حکمت دی او څه مقصد دی نبي کریم سلام فرمایل جددوا ایمانکم بقول لا اله الا الله کله ستاسو ایمان زوړ شي او کمزوری شي نو بیا د الله ذکر له زور ورکړي نو په دې باندې ایمان تازه شي حقیقت دی آیاتونه د قرآن شریف سره واوري تلاوت واوري د دین خبره واوري د انسان د ایمان تازه شي انسان چې کوم دی لکه دین ته مایله شي او دین ته یې کوم رجحان پیدا شي